نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، نننۍ ډیره اهمه او ضروري ویډیو ده او هغه دا ده چې کوم سانحه او کوم واقعه هغه پیښ شوې ده او راغلې ده چې په پېښور کې په مدرسه زبیریه باندې هغه حمله او دماکه شوې ده. نو چا چې کړله نو دغه ظالم الله رب عزت د هغې نه په خپل انتقام واخلي، موږ نو څه نشو ویلی، ځکه ډېر ظلم یې کړی دی. او کم طلبه کرام چې په هغې کې شهیدان شوي دي، الله رب عزت د هغوی شهادت قبول کړي. او بیا محترمو یو طالب العلم دی پکې او هغه شهید شوی دی او بیا هغه تاسو په ویډیو کې به انشاءالله اوس وګورئ چې هغه دا یو طرف ته ورسه یو کس دی، بل طرف ته بل څوک دی، خو بهرحال د هغوی لاسونه یې نیولي دي. شهید شوی دی او بیا هم د هغوی لاسونه چې کوم دی داسې نیولي دي په ګوتو کې. نو محترمو دا ډېره ناشنا خبره ده، ډېره ناشنا چې دا د محترمو د ده په شهادت باندې یو لوی دلیل دی. او تاسو کوم دی ویډیو ته تاسو وګورئ، څومره ناشنا کار دی، تعجب کار دی محترمو. دا د بالکل د په هغه شهادت باندې یقینا چې کوم دی دلیل دی او انشاءالله الله رب عزت به د چې کوم دی هغه شهادت مو قبول کړی. تاسو دا ویډیو لږ وګورئ. مسلمانانو ورونو، دا د شهید سنگر صادق د شهادت د وخت کې رحمت دی. تاسې خپل په سترګو باندې ووینئ چې هغې خپل د زوی او بل د خپل د شنخته لاس یې ګر کړې ده. پر څنګه بنا باندې نه یې لکې د دوی لاسونه غالبا دا تر لس دقیقې اضافه کېږي، پر دغه بنا باندې د دې ګوتې ورګر کړي. دغه د مسلمانانو دغه دی نه خطا کېږي لاسونه، دغه دی ګوریا، دا د شهداو کرامت دی، د شهداو کرامت یې وینئ مسلمانان. اندوغار کفار دی واوري، دا زموږ د شهداو کرامتونه دي چې موږ په ژوندون باندې خپل په سترګو باندې وینو. مسلمانانو شا ورته وګورئ، دغه دی دغه دی دغه دی مسلمانانو، دغه دی دغه دی مسلمانانو. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر، شهدا زنده باد، شهدا زنده باد. نو محترمو یو خدا شو چې کوم خلک ورته غیر چاپېر ناست دي، رشته دار دي، هغوی ژاړي ځکه هغوی ته یو لوی تکلیف چې کوم دی او صدمه رسېدلې ده. نو یو دا ډېر ظلم او زیاتې شوی دی او بل دا ده چې تاسو ته دې هغه کم هغه ما تاسو کومه خبره وکړه چې د دغې کسانو هغه لاسونه یې نیولي دي، نو دا ډېرې واجبه خبره ده محترمو. دا دی انشاءالله هغه یقیني شهادت دی او امید دی چې الله رب عزت قبول کړی وي. الله رب عزت د دې د برزخ زندگی او د آخرت زندگی چې کوم دی ښایسته کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.